نفس د خواهشاتو مرکز دی. د انسان نفس چې کوم د انسان په زړه کې چې خواهشات راځي، خواهش وایي دې شي ته مې زړه کېږي او دې ته مې نه کېږي او داسې کوم او دا نه کوم، زما زړه وایي دا نه غواړي. دا اصل کې زړه نه دی بلکې دا نفس دی. او الله رب العزت په قرآن کې فرمایي وایي ان النفس لاماره بالسوء. د نفس کار دا دی چې هغه به تا ګناه طرف ته راکاږي. نفس انسان خاماخه ګناه طرف ته راکاږي. نو علما وایي دا خپل نفس چې کوم دی دا دینی کارونو کې مصروف کوي. که چېرې دینی کارونو کې دا تاسو مصروف نه کړو به تاسو ګناه طرف ته راکاږي. او ځکه علما فرمایي وایي د نفس مثال النفس کالطفل، وایي د نفس مثال په شان د ماشوم دی. ماشوم چې په یو خبره پسې ونخلي نو هغه چې شوی نه هغه کار نو بیا هغه جاړي وایي یاره مه راپله دا کار کې، خپل ضد کوي او په خپل ضد پسې نښتی. دقه شانتې نفس چې دی، نفس انسان ګناه طرف ته راکاږي نو نفس وایي چې خاماخه به ته دا ګناه کې. نو علما وایي چې ته به کوشش دا کوې چې خپل ځان به په دیني ماحول کې په دیني مجلسونو کې ځان اخته کې او ځان به مصروفه کې، نو بیا به ستا نفس چې کوم دی هغه ګناه طرف ته راغب کېږي نو د ګناه طرف ته به نه ځي. نو محترمو انبیاء علیه الصلاة والسلام چې کوم هغوی به د انسانانو په زړونو باندې محنت کوو. زړه باندې چې کله محنت وشي، زړه چې کله برابر شي، صحابه کرامو به د خلکو په زړونو باندې محنت کوو. چې کله د زړه خیال او تصور او سوچ برابر شو نو بیا دغه نفس هم برابرېږي، دغه عقل هم برابرېږي، خو په زړه باندې محنت پکار دی. نو دې وجې نه علما وایي چې د خپلو بچو په زړونو باندې محنت پکار دی. او دا به نه وي چې الا ماشوم دی وړوکی دی